أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أولئك الذين دا منافقان آکسان دی اشتروا الضلالة چی دی واغستل گمراہی بالهدى فبدل دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم پس فیدو نکلا تجارت ددی وما كانوا مهتدین او نو دی نیغلار مندن کی مثلهم حال ددی کمثل الذی پشان د حال د اعسلی دے استوقد نارا چه بلی کور لرا فلما اضاءت پس ہر کلا چی روحان کو دیور ما حغزے حوله چی چاپیر دنو ذهب اللہ بنورهم بوتلو اللہ تعالی رنا ددی وترکهم او پریخو دل دی لرا فی ظلمات پداسی تیارو کے لا یبصرون چی دی نوینی سمن دی کان دی بکمن چاڑاگان دی عمیون راند دی فهم لا یرجعون پس دی نوا پس کی گی حق تا. منافقانو ذکر شروع دیں. منافقانو تا اللہ جل شانہو موقع ورکڑا دا ایمان درولو او دا حق دا قبلولو. نبی علیہ السلام دا دی منس کی موجود دے. قرآن کریم نازل دو وحی راتلا پا مختلف طریقوں سر دی تواعظ و نصیحت شو او بار بار دی تا موقع ورکڑے شوا چی دی ہدایت قبول کی دا کفر و دا نفاق نہ توبہ باسی او پا مخلص و مومنان و صحابوں کی شامل شی. خودی دا دنیا دا اغراض او دا فیدو دا پارا ایمان و ہدایت پریخو دا کفر و نفاق اختیار کو. قرآن کریم دا دین تعبیر کی پا بیغ و پا شرا باندے اغسطل و حرسول باندے کہ گویا کہ دی منافقانو یو عقد کو یو بیع اکڑا غستل و حرسول اکڑو او عام طور حلق چی تجارت کی غستل و حرسول کی دا فیدی دا پارا کی دا نفع دا پارا دیم یو کاروبارو کو ہدایت دی سرو او دا دی محتو او حاصلول آسانو نگویا کی دی سر ہدایت یو سرمایہ او دی ہدایت ورکو گمراہی واغستا لکه څنګه چې انسان بازار کې یو سیز اخلی دای بدله کې پیسې ورکی نو دی په سرمایه کې هدایت ورکو او داغی په بدله کې گمراهی واغستا. اور تجارت دو فیدی وی یو دا چې اصل سرمایه بچ شي او دویم دا چې انسان ته فیده وشي نفع وشي. نو دی منافقانو ته اس فیده و نشولا بلکہ الٹا دم رغٹ نقصان شو چې سرمایم د لاس نه لړه د دنیام سفیده و نشو د آخرت سفیده مو نشو. دا بطور مثال دی چې دی خلکو د دنیا اغراض و ارسو هغه آسرکل خو فیده و تا ایسو مو نشنه د دنیا و نه د آخرتو. او بیا قرآن کریم د دی او بل مثال بیانی د دی منافقانو په مثال سره خبره واضح شي آسان شي ذہن تکوزشی و ہر انسان پہ پوئشی پویا و نا پویا علم والا و پڑھو معشوم و لوے نارینہ و زنانہ ہر انسان په مثال سره خپويږي. نو قرآن کریم د منافقانو دا
مذمت داسې په کامل طریقې سره کی چې ردی مثالونه هم ذکر کی چې ردی مثال د چا دی. فرمایي چې اولئک الذین، دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة، چونکې مخکې نه ذکر د منافقانو را روان دی. اولئک په عربی کې اسم اشاره ده، په دې سره چا طرف ته اشاره کیږي. قرآن کریم هم الذین ونوي بلکې اولئک وي. که هم یې ویلې نو معنا به دا چې دا هغه کسان دي. اولئک کې دا کمال دی چې کله د څه خلکو ذکر وشي او د هغوی صفتونه هم ذکر شي نو بیا په عربی کې اولئک راشي، او مقصود دی چې دغه خلکو دغه صفتونه په ذهن کې کیږه، هغه معنا ذهن ته راوړه د دې صفتونه، او بیا وی د آیت مفهوم ته وګوره. اولئک کې قرآن کریم دې طرف ته اشاره کوي چې د منافقانو دا تمام صفتونه مه تکا چې دا دوکه‌باز هم دي، دا فسادیان هم دي، او دی دروغ هم وي، دی مسلمانانو پر استهزام کی، او دی مومنانو مسلمان ته سفیح او کمعقل هم وایي. دغه خلکو ته وګوره، صرف دانه چې بس منافقانو ته ردی دا خرابې هم ذهن کې راوله. دا مونږ چې وایو که نه قرآن کریم د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی، دا ردی هغه فصاحت دی. که هم یې ویلې وي نو دغه صفاتو طرف ته اشاره نه کېده. په اولئک کې دې ته دغه اوصاف ذهن کې کیږه، د دې دا منافقت په ذهن کې راوله، بیا ورته وګوره چې دا کم خلک دی. اولئک الذین الموصوفون بتلک الصفات، دا چې کوم صفتونه ردی مخکې بیان شو مختلف دغه خلکو. اشتروا الضلالة، دی واغستله گمراهی. اشتروا دی واغستله یعنی په خپل مرضی او په خپل رضامندۍ باندې واغسته. دا تجارت چې کیږي د تجارت دپاره بلا شرایط دي، نو شریعت وی چې تجارت به په رضامندۍ سره کوي، یعنی خرڅونکي او اغستونکي به مجبوره ني، خرڅونکي به په خپل مرضی باندې خرڅي، اغستونکي به په خپل مرضی سره اخلي، زور زبردستی به پکې نه وي. ترازی ویل کېږي رضامندي، دا تجارت صحیح دی. عام طور چې انسان څه اخلي نو په خپل خواهش او د مرضی او په خپل انتخاب کې، دا نه چې بازار ته راشي د سر نه شروع کړي هر څه والي، خامخا چې هر څه اخلي نو پای کې ځان له انتخاب کړي، او چې کوم د ده په سترګو باندې تولوي او برابري د ده پکې فایده ښکاري نو هغه اخلي. دې منافقانو مو دا کفر او نفاق چې اغوستی نو دا دی باندې چا جبر او زبردستی نه راکړې، نه الله تعالی دی مجبوره کړي دي. دی دا بازار کې دا اغوستل په خپله کړي دي، دا ګمراهي دی په خپلې مرضۍ سره اغوستې را. اشتروا الضلالة، دی واغستله ګمراهي. څوک دا نشي ویلی چې ګنې الله تعالی دی مجبوره کړي دي، نه دی په خپل اختیار سره دا ګمراهي اغوستې ده. اشتروا الضلالة، دی واغستله ګمراهي بالهدى په بدله هدایت کې. د عربی د قواعدو دا یو قیدم ده چې کله با په چا داخله شي نو هغه به سمنی پرایسي، نو دا بالهدى دا هدایت دا سمن دی، سرمایه ده او پیسې دي، او دا ګمراهي چې دا مبیعه ده، د اغوستلو څیز دی. دی پیسې ورکړي نو د پیسو په ځای هدایت ورکو، او وایي اغوسته سو سامان څه دی، نو هغه ګمراهي ده. نو دا یو قسم استعاره ده. حقیقت کې هله هدایت چاته ښکاري او نه ګمراهي چاته ښکاري، خو ترجیحات دي چې دا عقیده خپلومه او دا نه خپلومه. نو هدایت قبول نه کو، ګمراهي قبول کړه، نو گویا کې دی او تجارت کو په بازار کې بالهدى په بدله هدایت کې. او بعض مفسرین حضرات وی لکه قرطبی ابو سعود چې دا اشتراو په معنا د اختارو سره یا په معنا د استحبو سره دی غوره کړه گمراهی د هدایت په ځای باندې، یا دی منتخب کړه او خوښ کړه گمراهی لره د هدایت په ځای باندې. دواړه خبرې مه هېروئ، دنیا کې خیر هم شته او شر هم شته. دنیا کې د رحمان لارم واضحه ده، د شیطان لارم واضحه ده، هر چاته هر څه معلوم دي.
هر انسان د شیطان لاره په خپل مرضی او په اختیار سره خپلی. هر انسان د رحمان لاره په خپل مرضی او په اختیار سره خپلی. نه شیطان تا باندې زبردستی کی او نه رحمان په تا باندې زبردستی کی. کنی بیا دومره دوی نظام پیدا کولو فایده څه شوه؟ الله تعالی به انسانان د فرشتو په شان نیکان پیدا کړو، بیا ضرورت څه دنیا ته؟ نه، هر انسان له الله تعالی اختیار ورکړی دی. دی په خپل اختیار سره گمراهي خوښه کړه، غوره کړه په بدله هدایت کې. نو فما ربحت تجارتهم، تجارت چې کله خلک وکړي نو خامخا ماښام کور ته سره وړي دا ګټه مې وکړه. نو آیا دې د تجارت څه ګټه وشوه؟ نو وی نه، فما ربحت تجارتهم، ربح په عربی کې نفع ته وي، فایدې ته وي، ګټې ته ویل کېږي. نو فما ربحت، فایده ونه کړه، نفع ونه کړه. تجارتهم، تجارت د دې، سوداګرۍ د دې، لین دین د دې. وما کانوا مهتدین، تجارت کې فایده سکے الټا سرمایم د لاس نه لړله. هغه هدایت چې راغلی و لاس لا، هغه هدایت چې ردی مخې ته و حاصلول انتهایی اسانو، هغه هدایت هم د دې د لاس نه لړو. وما کانوا مهتدین، او نو دی نیغه لاره موندونکي. یا خدا چې په تجارت پوه نه شو، یا دا چې تجارت په اصولو غریبانان نه دي پوه. د دنیا نفع څه نفره عارضي ده او لږه ده، او د آخرت هغه غټه نفع او غټه فایده پرېښوده. نو دی خو یاد په تجارت نه پوهېدلو، او یا دا چې په اصل تجارت پوه نه شو. دی خو یې که دنیا بس دنیا د هر څه هر څه دي، حالانکې دا لږه نفع وه. نو دی حق ته ونه رسېدلو. قرآن کریم دا مثالونه ولې بیانوي، دا ذکر بار بار ولیکي. دا سودا صرف منافقان نه کړي، دا به هره زمانه کې هر سړی به کوي. دا موقع به هر چا باندې راځي، دا ازمایښونه په هر چا باندې راځي. مؤمن مسلمان هم سوداګانې کوي، بعض اوقاتو د دنیا او د آخرت مقابله راشي، د حق او د باطل مقابله راشي، د خیر او د شر مقابله راشي. انسان پکې بیا انتخاب کوي چې څه به اخلمه. علی رضی الله تعالی عنہ والی شو، زخمی شو، پروتو 3 ورځې په کور کې. هغه 3 ورځو دوران کې علی رضی الله عنہ خپل زامن راوغوښتلو، چونکه علی رضی الله عنہ په ځان پوه شو چې زه بچ کېدو والا نه یم، اخرني لمحات دي. نو زامنو ته نصیحت وکړو. کنز العمال جلد نمبر 16 کې دغه نصیحتونه راغستي دي، بلا صفحات دي، اوږدې اوږدې خطبې په دغه حالت کې ورکړي دي. ای کې یو جمله وی زوی ته، وی بچی ولا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. وی بچی د دنیا او د آخرت مقابله به راځي، یا به دنیا اخلي یا به آخرت لري. دا مقابله تا باندې به راځي په دنیا کې. نو که داسې موقع راله نو دنیا خرڅه که آخرت والا. هسې نه چې آخرت خرڅ کړي او دنیا والې، دنیا سره کړي او آخرت پرېږدي چې د خیر د آخرت سره به ګورو. خلک د سبا غم به سبا سره ګورو، منځ کې پکې شپه ده. نو دا به تا باندې دا حالات به راځي چې ته به دنیا اخلي او که نه آخرت بالې، بل آپشن به تا سره نه. همدغه خبره به کوي، یو فیصله به کوي. نو علی رضی الله عنه اخرنی نصیحت بچی ته دا کوي، بچی لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. دنیا خرڅ که آخرت والا خو ګورې، داسې نه چې آخرت خرڅ کړي او دنیا والې. دا دواړه چې غریبانان قتل شوي دي او ظلم وسره شوی، دقه د پلار نصیحت ورته مخې ته و. کني دنیا خو د یې خپله را روانه وه، هر څه ورته تیار ورکولې وله، هوي نه د پلار هغه نصیحت او آخرت به نه خرڅو. نو قرآن کریم دا خبره چې بار بار کې، نو دا سوداګانې به هر زمانه کې کېږي، هر مؤمن مسلمان به دا کوي. دی به وی اوسېږي به دا موقع په هر چا باندې راشي، چا باندې د ګناه او د نیکۍ، په چا باندې د کفر او د ایمانو، په چا باندې دنیا او د آخرتو. دا حالات په هر چا باندې مختلفو شکلونو کې به راځي. مؤمن مسلمان به وی اوسېږي. مثلهم کمثل الذی، په دې آیت کې ردی مثال بیانې. قرآن کریم کې مثالونه بیان شوي دي. امام سیوطی رحمه الله تعالی الاتقان کې وی چې قرآن کریم کې 1000 امثال دي، 1000 مثالونه او د عبرت خبرې دي. مثال سره یو خبر واضح شي، آسان شي او نږدې شي. یو داسې خبره چې چا زیاته نه دی لیدلې، غایبه ده
یا مخې ته نه ده راغلی، نو تا ته سړی داسې یو خبره وکړي چې هغه تا لیدلی مي او بار بارو، نو هغه ته په دې باندې قیاس کې او پوه شي. مثل په معنا د نظیر راځي. اصل کې نظیر لکه موږ دا لکه دای پلان بالکل دای کاپی ده، دا خو بالکل وي د هغې فوټو کاپي ده، دې ته ویلېږي نظیر. مثل اصل کې دې ته وي. او مثل نه مراد هغه خبره ده چې بار بار شوې ده، یو واقعه ده چې بار بار شوې ده، یو حال ده چې بار بار شوی دی، او تر دې چې هغه د خلکو په ذهن کې راسخ شوی مضبوط شوی دی. نو بیا چې کله ته یو بله خبره چاته ښیې نو هغه ورته وایي چې هغې ته وګوره، هغه شانتې لکه دا انور دی، دا هر څوک بار بار ویني او دا د هر چا په ذهن کې مضبوط شوی او راسخ شوی دی چې دا داسې او داسې دی. اوس ته یو بل څیز او مثال ورکوې په نور شي، نور ته وبلکل د نور په شانتې دی. نور چونکې واضحه دی، روحانه دی، هر څوک پې پوهېږي، نو په هغه غیر معروف څیز باندې انسان بیا پوه شي ښه د نور په شانتې دی. یا د چا تشبیه او مثال غر سره ورکړو، نو غر هر چا ته ښکاري چې دا دنګ دی او مضبوط دی، نو مثل سره خبره واضحه او اسانه شي. قرآن کریم د دې منافقانو د احوال او زندگی دا هر څه په مثال سره بیاني. مثال دا ورکي وی فرق یو صحرا دی، میدان دی، او پای کې یو مسافر دی او هغه باندې شپه راله، او شپه هم داسې شپه ده چې ډېره زیاته تیاره ده پکې، یعنې په دغه شپه کې داسې چې سپوږمۍ هم نشته او د ستورو رڼا هم انتهایي کمه ده. دی په داسې ځای کې بند شو، هر طرف ته تیاري تیاري دي چې انسان ته خپل لاس هم نه ښکاري. نو خطرات بیا ډېر شي، انسان بیا د خپل ځان نه هم یریږي، د خپل غیر چاپیر ماحول نم یریږي، درندگانو نم یریږي، دشمن نم یریږي. دی وړمبني کوشش کی چې ځان ته اور بل کی، نو د اور بل کو. د اور بلول یو فایده داره چې دی ګرمایش حاصلي، دویم دا چې غیر چاپیر ماحولو ته ښکاره شي، دریم دا که څوک درنده راځي چې هغه ورته ښکاري، بل دا که څوک دشمن چې د هغې پته ورته لګي او دی ګرمایش هم حاصل کی. دا بلا فیدی د اور بلولو دي. بل عام طور په عربو کې باغه زمانه کې دا یو دستور بو چې یو سړی به مسافر او نه به ځان ته اور بل کو، او اکثر په اوچت ځای باندې به اور بل کو. نو چې څومره قافلې او په دغه علاقه کې تېرېدې، نو هغوی به چې وکتل چې پلانکي ځای کې اور بلیږي، نو هر چا به ځان دغه اور ته ورسو به، نو هغه اور ته به خلک راغونډ شو. نو بیا به ډاکوان په هغه اور باندې نشو راتلی، ډاکوانو به همیشه اور نه بلو او کافرو والا به اور بلو به. نو دیو په دې سره راجمع شو، او دا مسافر د اور بل کو دې فایدو دپاره، او د ځان ګرم هم کو، ځای ورته هم ښکاره شو، او غیر چاپیر ماحول ته هم ښکاري، او دې کې ناڅاپه دغه اور مړ شي، نو بالکل ګپ اندیره شي، داسې تیاره چې وي هر څه سترګې مې بالکل کیرې بیرې شوې، څه ښکاري ورته نه، بالکل شمکور شومه. ویره دې انسان به دغه وخت کې څه حالي، دی به څونه په یره کې پرېوځي، څومره دهشت کې به دی پرېوځي. وي دک رنګې مثال د منافق دی. اوس مفسرین حضراتو دا آیتو د دوو قسمو منافقانو باره کې لګولی دی. یا خدا چې هغه منافقانو چې هغوی اول ایمان راوړی و د صدق دل نه، خو بیا وروستو مرتد شو، منافقان شو. اول ایمان راوړو خو بیا منافقان شو. نو د دې مثال هم د هغه سړي دی چې اور یې بل کو، فایده حاصله کړه، او غیر چاپیر ماحول ته ظاهره او واضحه شو، لیکن د دنیا د اغراضو لپاره نفاق اختیار کو. نو چې نفاق اختیار کو، نو رڼا د دینه لړله، لکه څنګه چې هغه مسافر نه رڼا مړه شوه، اور مړ شو، او هغه په تیاره کې پاتې شو، دا منافق هم په تیاره کې پاتې شو. یعنې د ایمان نه پس بیا ګمراهي پرې راله. او یا مراد هغه منافق دی چې هغه د شروع نه ایمان نه دی راوړی، خو صرف په ژبه باندې په خوله باندې کلمه د اسلام ویلې ده او د ایمان ویلې ده، نور پړه کې ایمان بالکل نشته. او مؤمنانو سره ناس پاس دی، مونځ هم کې، کله کله جهاد ته پکې هم لړ شي. نو مؤمنانو سره ناس پاس دی، ګویا کې رڼا نږدې شوې راوته. مؤمنانو سره خو رڼا شته، دم رڼا ولیده، نو دې رڼا ته نږدې دی،
او لکه څنګه چې هغه مسافر په اور سره فایدې حاصلي ګرمایشو او د دشمن نه ځان بچ کولو، دې منافق هم په دې سره فایدې دنیا کې حاصلې کړې، لیکن چې مرګ پرې راغی نو په مرګ سره د انسان باطن بیا ظاهر شي. ځکه د مرګ په ټیم کې بیا د خولې خبرې نه چلیږي، هلته بیا د انسان د زړه د عقیدې او د ایمان خبرې چلیږي. او ایمان خو ونه نو هغه دنیا هغه الفاظ دنیا کې پاتې شو، آخرت کې وسري سم نشته. لکه څنګه چې هغه انسان مسافر او په دنیا کې اور بل کو فایدې حاصلولو ناسه په اور مړ شو، دک رنګ ردی منافق او زندگی ختم شوه، د دنیا غ فایدې ختم شوې او آخرت کې وسري اس قسم رڼا د ایمان نشته دی. نو دواړه قسم منافقانو سره د آیت مبارکه لګي. مثلهم مثال د دی یا صفت د دی یا حال د دی. اسے مثل نه مراد عام مثال نی، مثل کې هغه مثال چې کې غرابت او عجیبه خبره ای، عجیبه مثال د دی، ناشنا مثال د دی، غرابت او عجیبه والی چې پکې موجود وي. د دې دا مثال څه عام مثال نه دی، دا یو عجیبه مثال دی، یو غریب مثال دی. نو مثلهم عجیبه مثال د دی، عجیبه حال د دی د دې منافقانو. کمثل الذی پشان د مثال دا سړی دی. دا کافم د تشبیه لپاره راځي او دا مثلم د تشبیه لپاره راځي. مثلم د تشبیه لپاره کافم او مثلم پشان د مثال د هغه سړی. کاف په ذریعه سره د یو ذات تشبیه ورکول کېږي، د ذات سره، او مثل کې د صفت سره تشبیه ورکول کېږي. پشان د مثال د هغه سړی استوقدا چې بل یکو نارن اور لره. استوقدا طلب الوقود ته اور بلولو په معنا د اوقدا سره دی. بل یکو نارن اور لره دی په صحرا کې دی. فلما اضاءت پس هر کله چې روحانه کو دی اورو ما اغه زیله حوله چې چاپیره دنو. حول تاویدو ته ویل کی دوران ته، عربی کې د کال ته حول وایي. ولې ورته حول وي؟ دام د انسان نه تاویږي. هلکې بیا جنوري راله، بیا پلان کې دغه میاشت راله، دا تاویږي د انسان کو ته حول ویل کېږي. د اردو کې ماحول ته ماحول ولی وي، دام د انسان نه غیر چاپیری. نو حوله دا ما ځان له حول ځان له دا اردو هغه ماحول نه یادي، دا د عربی ماحول دی. نو ما ځان له او حول ځان له ما هغه ځای حوله چې چاپیره دنه دی. نو ذهب الله دنه غیر چاپیر علاقه روحانه شوا او ارس و تخکاری، خطر ختم شوا، یره ختم شوا، مطمئن شو او دې کې ناس په غور مړ شي. ذهب الله اے اطفأه الله، مړ کې الله تعالی غ رڼا د دی، یعنی اور د دی چې اور مړ شو نو رڼا مو سره ختم شوا. ذهب الله بوتلو الله تعالی بنورهم رڼا د دی. دلته بنارهم نه وی بنورهم وی، او مخکې نارن ذکر کړی دی. د اور د بالولو نه بعد چې کوم رڼا خوره شي ته نور ویل کېږي. نو بنورهم وی بنارهم نه وی، ځکه مقصود د اور نه رڼا وه، د دې مقصود خو رڼا وه، الله ترې هغه رڼا ختمه کړه. بنورهم رڼا د دی. وترکهم او پرېښود د دوی لره فی ظلمات په داسې تیارو کې. وترکهم ای سیرهم الله وګرځول دی لره فی ظلمات په داسې تیارو کې لا یبصرون چې دی نه ویني. ظلمات جمع د ظلمتون ده، ترک نور ته ظلمت ویل کېږي. نور مفرد روړو او ظلمات جمع روړه. د هغې وجه دا ده چې د ایمان لاره صرف او صرف یو ده، صراط مستقیم، او د کفر لارې ډېرې زیاتې دي. ظلمات جمع راغلی ده او نکره ده، وجه دا چې دی په ډېرو زیاتو تیارو کې پاتې شو. لکه څنګه چې دغه مسافر په توره شپه کې پاتې شو، رڼا ترې نه ختمه شوه، دومره تیارې چې ګویا د تیارو پردې پرې راغلې. دارنګې دا منافق په داسې تیارو کې راغی چې د کفر او د نفاقو او د دروغو او د صفاحت او د دوکو د لاکو په هغه تمامو او جهل مرکب په دې تمامو تیارو کې رابند شو. فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې دی نه ویني. ای لا یبصرون شیئا نه ویني دی هیڅ یو څیز لره. دومره کافي دی.
دا هغه کسان دي چې د واسطه ګمراهۍ لره په بدله هدایت کې پس پیدا ونه کړه تجارت د دي او نو دي نیغه لار موندونکي. عجیبه مثال د دي په شان د مثال دغه سړي دی چې بل یې کو اور لره پس هر کله چې روښانه کو دی اور هغه ځای چې چاپېره دنه و بوتلو الله تعالی رڼا د دي او پرېښود د دې لره په داسې تیارو کې چې دي نه ویني. بسم الله الرحمن الرحیم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صم دا منافقان کان دی بکمن چاڑاگان دی عمیون لاند دی فهم لا یرجعون پس دین واپس کیگی. او کصیبن یا مثال دی پشان دباران دے من السمائی چی دا اسمان دا طرف نوی فیہ ظلمات پدا باران کی تیریوی ورعد او گلزاروی وبرق او بریخناوی یجعلون اصابعهم دیگ دیگ گوتی خپلی فی آذانهم پا غگون خپلو کی من الصواعق د وجه د تندرونونا حذر الموت د یری د مرگنا والله محیط او اللہ تعالی احاطه کونکی دی بالکافرین پکافرانو. یکاد البرقو نزدیوی دغ بریخنا یخطف ابصارهم چی او تختوی نظرون ددوی کلما اضاء کلا چی روحان کی دا بریخنا لهم دیتا مشو فیه روان شدی پائی کے وَإِذَا أَظْلَمَ او کلا چی تیارکی علیہم پدوی باندے قامو دی ادریگی ولو شاء اللہ او کچر غختوی اللہ تعالی لذہبا خامها بوتلی بیوی بسمعهم غگون ددی و ابصارهم او استرگی ددی ان اللہ بیشک اللہ تعالی علا کل شیء قدیر فہر یو سیز باندې قادر دے. د منافقانو او داعی د صفتونو ذکر شو. داعی نه پس د خبرې د ښه واضحه کولو دپاره د منافقانو یو مثال بیان شو او یو مثال مسیح ذکر کی. د دې تشبیه او یو مثال ذکر کی چې د دې منافقانو مثال د هغه انسان دی چې هغه په غوږونو باندې کوڼ وي او په سترګو باندې ړوند وي او په خوله باندې چاړه او ګونګي وي. د داسې انسان به څه حالې دی به څنګه پویه کې او دته به د خپله خبره څنګه ورسې چې انسان په سترګو باندې ویني نه په خوله باندې وینا نشي کولی او په غوږونو باندې هم معذوره دی. د داسې انسان به څه حال وي. نو دارنګه د منافقانو د خپل نفاق او د کفر او د شرارتونو د وجنه د زړه لارې هم بندي کړي دي، غوږونه هم بند کړي دي، سترګې هم بندي کړي دي او خوله هم بنده کړې ده. نو د دې حق ته واپس کېدل او ایمان ته واپس کېدل ګران او ناممکن دي. او د دې منافقانو یو بل مثال ورکي. یو مخکې مثال ذکر شو، دویم مثال داسې دی چې لکه یو شپه وي او تیاره وي او په دغه شپه کې وریځې وي او باران او طوفان وي
او دا طوفان هم د څلورو طرفونو نه وي او په دې کې یو انسان گیر شي نو هغه دا نقشه مخې ته کړي چې د دې انسان به څه حال وي چې په صحرا کې او په طوفان کې گیر شوی انسان ته لاره نه ښکاري چې کله اسمان اوپړه کېږي انسان ویریږي کلو میدان ورته ښکاره شي یو قدم مخکې والي او چې دې کې ناڅاپه پړک ختم شي بیا په ځای باندې ودرېږي او بیا په دې کې تندرونه وي او برېښنا وي نو دا انسان د ده به څه حال وي دکه رنګې حال د دې منافقانو هم دی چې د دې کله اسلام ته رغبت پیدا شي او کله نفرت پیدا شي کله اړه غواړي چې اسلام ته دې راشم داخل دې شم په دې کې فایدې دي او کله چې په اسلام کې قسمه قسم حالات راشي ازمایښونه راشي نو بیا ویریږي نو بیا واپس کفر ته راشي نو اصل کې د عام منافقانو ذکر دی چې کم مذبذب دي او کم متردد دي کله وی اسلام ته راځو کله وی نه راځو نو یریږي مو او ډېم غواړي چې اسلام ته راشو نو دغه مثال په دې آیت مبارکه کې بیانې سمن بکمن سمن جمع د اصم ده اصم هغه انسان ته وي چې غوږونه مکمل بند وي د غوږونو د استوري بند وي په صم کې معنا د انسداد ده د بندولو هغه کاڼي چې مکمل کلک او بند وي نای ته صما ویل کېږي اشتمال الصما داسې ناسته کول چې انسان ځان مکمل راون غاړي او بند کی داسې ناستې نه من راغلی ده چې دا صادر ځان داسې تو کې چې نه لاس خوځولی شي او نه خپې خوځولی شي دې ته اشتمال الصما وي ځکه که انسان راغورځېږي نو ځان نشي بچ کولی بیا چې ستا لاسونه کولوي نو ځان به بچ کړي وي داسې ناسته مه کوه چې اشتمال الصما ځان نه مکمل صادر داسې کلک تو کې چې بیا که ناڅاپه راغورځېږي چې ځان خو کم از کم بچ کولی شي نو صما کې د بندېدلو معنا ده اصم هغه انسان چې د هغه غوږونه مکمل بند وي هغه ته اصم ویل کېږي نو سمن دی هم سمن دی اصل کې دوی کاڼه دي په غوږونو باندې نو غوږونه حروق دي اورېدل هم کې نو دی دا هغه کڼو په شانتې دي هم سمن هم کسمن دی په شان د کڼو دي عن استماع الحق د حق د اورېدو نه حق نشي اورېدی او بکمن جمع د ابکم ده ابکم هغه انسان ته وي چې خبر هم نشي کولی او په خبر هم نه پوهېږي چې خبر هم نشي کولی او په خبره پوهېږي هم نه کله چې د انسان داخله بند شي نو بیا عام طور غوږونه هم کار پرېږدي نو هغه ته ابکم ویل کېږي یو اخرس دی اخرس هغه انسان ته وي چې خوله یې کار نه کوي خو په خبره باندې پوهېږي غوږونه یې کار کوي او ابکم چې غوږونه یې ورسره هم کار نه کوي پوهېږي هم نه او عمیون جمع د اعما ده چې په سترګو باندې ړوند وي یوې خپل اندازه ولګوي چې انسان دی غوږونه هم دا حال دی د ژبې هم دا حال دی او د سترګو هم دا حال دی وي دکه شان حال د منافقانو هم دی نو بکمن عن التکلم به دی د حق وینا نشي کولی د حق اظهار نشي کولی او اعما په سترګو باندې ړانده دي عن الابصار له حق لیدی نشي په سترګو باندې قرآن کریم داونه چې سمن و بکمن و عمیون عام طور چې کله په عربی کې ډیر سیزونه ذکر کیږي نو منځ کې پکې واو راځي وی دا او دا او دا او دا داسې واو پکې راځي دلته کې دا واو نه بغیر سمن بکمن عمیون دې کې تاکید دپاره چې دا هر یو بیماری په دې کې مستقله ده د غوږونو بیماری ځان له مستقله یو آفت دی په دې کې د سترګو دا بیماری ځان له یو مستقل آفت دی په دې کې د خولې دا بیماری ځان له په دې کې مستقل آفت دی او دا حقیقت کې سترګو ړوندوالی نه یادي د دې سترګې روغې دي ورنه که دنیا کې الله تعالی چانه نظر واخلي نو دا د ده لپاره رحمت دی حدیث کې راځي چې الله تعالی د چانه سترګې واغستې نو حدیث کې د پر کریمته لفظ راغلی دی چې د چانه الله تعالی دا دوه معزز اندامونه واغستو نو الله تعالی وی چې زه در پر نه راضي کېږم سوا د جنت نه دله به صرف او صرف جنت ورکوم بل ول څه نه ورکوم ځکه دنه ما دا دوه سترګې اغستې دي نو دا خو د الله تعالی رحمت دی دا سترګو دا نظر تللو خو دلته کې مراد دغه نه دی
د زړه سترګې تللي دي، د زړه غوږونه بند دي او دارنګې ژبه بنده. نو فهم لا یرجعون، پس دی نه واپس کیږي الی الحق، حق طرف ته. یعنې دومره انتها ته رسېدلي دي په کفر کې او په نفاق کې چې واپس راتلل دي ته ګران دي. د کفر نه او د ظلمت نه او د نفاق نه ایمان ته واپس راتل ګران دي. او دا تقریبا صرف 12 کسانو چې دی بیا ایمان ته واپس نه دی راغلي. او دا چې تاسو احادیث مبارکه اورئ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حذیفه رضی الله عنه ته نومونه ښودلي وو، نو دام د دغه 12 کسانو نومونه وو. او دا عمر رضی الله عنه چې حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ویل زما نوم پکې وګوره، نو دام دغه 12 کسانو کې یادولو. د دې 12 کسانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د حذیفه رضی الله تعالی عنه نه علاوه بل چاته هم پته نه وه چې دی بالکل واپس بیا نه دی راغلی. او کصیب، یو بل مثال ذکر کی، دا او په عربی کې د برابر والی د پاره راځي، یعنی دا طرفم برابر دی او دا طرفم برابر دی. وی که دغه مثال اخلي او که دا رستنی مثال اخلي، وی د خبرې د پوهېدو دپاره او د منافقانو د پیژندو لپاره کافي ده. مخکنی مثالم کافي، رستنی مثالم کافي دی. عرب وی جالس الحسن او ابن سیرین. حسن بصری لوی امام او تابعی دی، ابن سیرین لوی امام او تابعی دی. محمد بن سیرین او حسن بصری، حسن بن یسار البصری، دا دواړه امامان دي، دواړه محدثین دي او دواړه تابعین دي او په یو زمانه کې دي. نو عربی جالس الحسن او ابن سیرین، وستاخو هر که حسن بصری سره کینی دغه نه سبق زده کوي او دغه په صحبت کې کینی، او که د ابن سیرین په صحبت کې کینی نو محرومه کېږي، بله ستا لپاره برخوښه ده. نو که دواړو سره کینی خو ډېره ښه خبره ده، خو یو سر خامخا کېنه، یعنې ترغیب دی چې یو سر خامخا کېنه، یو نه خامخا سبق زده که، یاره دواړو نه زده که، خو دا مه وایه چې یو نه هم نه زده کومه که لوی خیر نه محرومه شي. نو دغرنګې دا دواړه مثاله برابر دي، که په یو ځان پویه کې، که په بل باندې ځان پویه کې، او که په دواړو ځان پویه کې نو ډېره ښه خبره ده. دواړه مثال د منافقانو دي. او کصیب، یا مثال د دې په شان دغه باران دی. منافقانو کې مختلف قسمونه وو. څه منافقان هغه چې هغوی په کفر کې راسخ و مضبوط و، د هغوی په زړه کې د ایمان اړو ذره هم نه ده راغلی. او یا څه منافقان هغه و چې هغوی متردد و، د هغوی خپله سرای او خپل څه سوچ او فکر یې نه و، حالاتو ته یې کتل موسمي پرندې وي چې موسم کم ځای کې ښه دی او حالات کم ځای کې ښه دي، هلته به ځان رسو. نو دوی به کتل چې کافرانو سره فایدې ډېرې دي او د هغوی نه زموږ غرضونه او لالچونه پوره کېږي، نو هلته به تله راتلو چې دغه ځای کې دسترخوان ښه دی، کار ښه برابر دی. او دوی به چې کتل چې مؤمنانو مسلمانانو سره هم کار ښه دی، دلته هم فتوحات دي، لکه د بدر په جنګ کې ډېر فتوحات وشو، او دارنګې نور غلې به ښه وشوې، بارانونه په ټایم باندې وشو. نو دوی به هلته بیا ناست پاستو، وي دغه ځای کې مونږ ته حصه میلاویږي. نو دوی به حالاتو ته کتلو چې کله د اسلام فتوحات به یې ولیدلو، نو اسلام ته به رغبت پیدا شي چې بس ایمان راوړو، دا ځای ښه دی. خو لیکن اسلام کې خو ګرم او نرم هر څه شته دی، فتوحات هم شته او هر څه پکې شته دی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه نه هرقل تپوس وکړو، هغه اوږده مکالمه شعر بخاري شریف کې اوږد حدیث دی. هرقل ابو سفیان دا وخت کې لا مسلمان شوی نو. نو هرقل یو تپوس وکړو چې دا نبی علیه السلام چې د نبوت دعوه کړې ده، د چې ته ناکامي هم لیدلې ده او که نه صرف فتوحات او فتوحات دي، هر جنګ کې دې کامیابېږي او که نه چې ته نقصان هم شوی، شکست هم شوی دی. نو ابو سفیان ورته ووایي چې نه، الامر بیننا و بینهم سجال، وی زمونږ او د هغه منځ کې بلا جنګونه شوي دي، کله مونږ کامیاب شوي، کله هغه کامیاب شوی دی، یعنې شکست او ناکامي هم شوې ده. نو هرقل وایي چې د نبوت هم دا علامت دی چې دی به کله کله ناکامه کېږي، مظاهري طور میدان به ناکامه وي، شکست به هم خوري. نبوت ته شکست نه میلاویږي، خو دا ازمایښونه وي. نو دا هم د نبوت یو علامت دی چې کله کله به داسې هم کېږي
د اسلام کې هو نقصانات هم شته دی، پریشانۍ هم شته، ازمایښت بلکې ډیر دي پکې، حالات پکې ډیر دي. چې کله منافقانو به دغه حالات وکتلو د دې بیا کفر طرف ته میلان پیدا شو چې نه اسلام کې هو ناشنا ناشنا قربانۍ دي، دې که هو به بچي یتیمانان کېږي، دې که هو به بیبي کونډې کېږي به، دې که هو معذوره کېږي به، مال به هم ورکول پکاري، بیا په کفر کې مضبوط شو. او کصیبن د او د کاف منځ کې مثلهم بروباسو، یعنی او مثلهم یا مثال د دی یا حالت د دی یا صفت د دی. کصیبن د کاف او د صیب منځ کې هم یو لفظ روباسو، که اصحاب صیبن یا که ذوی صیبن. صیب په عربی کې ګور باران ته وي، تیز باران ته وي. د دې مثال په شان د هغه خلکو دی چې کم په ګور او په تیز باران کې راګیر شي په صحرا کې. کصیبن په شان د ګور باران، په شان د خلکو چې په باران کې راګیر شي. نو لفظي معنی خدا سره او کصیبن یا په شان د بارانو، او مفهومی معنی دا سره یا مثال د دې په شان د هغه خلکو دی چې په باران کې راګیر شي. من السماء د اسمان د طرف نه، دا باران د اسمان نه وي، نو باران خاصین د اسمان نه وي. دې کې اشاره دې طرف ته ده چې دا باران څه پشم نه دی، دا د طوفاني باران دی چې رسلورو طرفونو نه وي. باران د اسمان نه نی، باران د وریځې نه وي. نو عربی کې وریځې ته اسمان ویل کېږي. نو ذکر د السما دی، مراد نه سحاب دی د وریځې نه. عربی کې ډېر وسعت دی، هر یو اوچت څیز ته چې پتا باندې سوري کړي دی ته اسمان ویل کېږي. لکه دې چت ته موږ اسمان ویلی شو، کل ما علاک فاضلک فهو سماء. هر هغه څیز چې پتا باندې سوري کړي او تا نه اوچت دی دې ته اسمان ویلی شي. نو من السماء د اسمان یعنې د وریځې نه. فیه ظلمات په دغه باران کې، فیه کې د مې د صیب ته راجع دی، په دغه ګور باران کې ظلمات تیری وي. ظلمات جمع د ظلمتون ده، جمع روړه تیری دی. یو تیاره د شپې ده، بله تیاره د وریځې ده، درېمه تیاره د طوفاني باران ده چې دا باران د څلورو طرفون نشي، نو تیاره دا ځان نه جوړه کړي. د ورځې چې کله ګور باران وي نو ویل خلک وي ماښام شله کې ماسپښیني، تیارې ځکه وي. ورعدن او ګړزار وي، وبرقن او برېښنا وي. دا باران داسې مدم باران لري نه، د آرام باران دی. هغې کې ګړزار هم ډېر زیات وي او برېښنا پکې هم ډېره زیاته ده. او کم باران کې چې ګړزار او برېښنا ډېره وي، دغه باران هم ډېره وي او ډېر وي. نو داسې یو سړی په دغه باران کې ګیر شو، دغه سړي به څه حالي. دلته کې د من السماء د باران تشبیه قرآن سره ورکړی شوې ده. صیب نه مراد قرآن دی. قرآن چې نازلیږي دا هم د اسمان نه راځي. او قرآن کریم کې بشارتونه هم دي، د نعمتونو د جنتونو ذکر هم دی. خو قرآن کریم کې وعیدونه هم دي، قرآن کریم کې نواهی هم دي، منکرات هم دا به نه کوئ دا به نه کوئ دا پکې هم دي. قرآن کریم کې جهنم تذکرې هم دي. د دې تشبیه د ظلمات او د رعد او د برق سره ده. یجعلون اصابعهم، سورة الرعد به انشاءالله تعالی راشي. صحابو تپوسو کو د اسمان کې دا ګړزار ولې کېږي او دا برېښنا ولې کېږي، دا څه وجه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی دا یو فرشته ده، دغه فرشتې نوم رعد دی. نو دا رعد فرشتې سره یو چابکي د اورو، مخاریق د اور چابک ته ویل کېږي. وی دې سره د اور یو چابک وي، هغه فرشته دغه وریځو له دا چابک رابغي. نو دا فرشته چې چابک داسې خوځي را خوځي، یې سره پلک پیدا کېږي. او چې کله دا دغه چابک د وریځې له روبغي نو پای سره تندر راوغورځېږي او پای سره دا ګړزار وشي. دا فرشته د الله د حکم مطابق وریځو چې کوم خوا الله تعالی ورته حکم کړي وریځې هغه طرف ته شړي، نو پای سره دا ګړزار پیدا کېږي. برقن برېښنا او پلک ته ویل کېږي. یجعلون اصابعهم، دا تفصیل د رعد دی. دیګ دی خپلې ګوتې خپلې، یجعلون دیګ دی اصابعهم ګوتې خپلې، فی آذانهم په غوږونو خپلو کې.
کله چې داسې حالات نو او ګړس کیږي انسان ویریږي او هغه ګوتې په دې خپلو غوږونو کې وردن نه کي، نو ګوتې خو نه دن نه کي، د ګوتو دا سر وردن نه کي، دا د مبالغې دپارې اصابعهم ورنه مراد نه اناملهم دی، د ګوتو دا سرونه خلک نن باسي. او قرآن کریم د اناملهم په ځای اصابعهم وي، یعنې دومره مبالغه کي، دومره په زور سره دا ګوتې ورکي، که د دې په وس کې دا ټوله ګوته به نن باسلې وه، دومره زوردار اوازي. د دې مطلب دا نه دی چې ګنې کله باران او ګړزاري نو ګنې موږ به غوږونو کې ګوتې نه ورکو. بعضې عوام وي چې لکه غوږونو کې ګوتې مه ورکړه، دا د منافقانو علامت دی. د منافقانو خو مثال بیاني. د دې مطلب دا نه که نن سبا څوک دغه ګړزاري کې او برېښنا کې غوږونو کې ځان له ګوتې ورکړي، نو ګنې دا ګنې یا ګناه دی یا ګنې د منافقانو علامت دی. من السوائق دا کار دی ولي کې دی غوږونو کې ګوتې ولې ورکړي؟ من السوائق دا من اجلیه تعلیلیه دی، د وجې د تندرونو نه. سوائق جمع د صاعقتون ده، زوردار آواز ته. او صاعقتون هغه اور ته وي چې د اسمان نه کته راوغورځېږي چې ته موږ تندر وایو. او حذر الموت د یارې د مرګ نه، د مرګ نه هم یریږي چې دا تندر په موږ رانه شي. او د هغې د هغه زوردار آواز نه هم یریږي چې د غوږونو دا پردې زموږ ونشلېږي. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی احاطه کوونکی دی. دا جمله معترضه ده، مثال لا شروع دی، خو منځ کې دا خبره کوي چې ګوره الله تعالی په رانیسلو کې د باران محتاج نه دی، الله تعالی په رانیسلو کې د تندر محتاج نه دی، او الله تعالی په رانیسلو کې د دې ګړزاري محتاج نه دی. الله تعالی دې نه بغیر هم انسان رانیسلی شي. یعنې دا نه چې ګنې تندر لړو او بړکاري بس شو نه ګنې مونږ بس شو، نه، الله تعالی سره د رانیسلو نورم بلا طریقې دی. والله محیط، الله تعالی احاطه کوونکی دی بالکافرین په کافرانو، د خپل علم په اعتبار سره او د قدرت په اعتبار سره. علما و قدرتا، الله تعالی نه سپټ نه دی، او قدرت الله تعالی قادر دی. یکاد البرقو دا مثال لا شروع دی، نږدې ده دا برېښنا. یکاد معنی یقاربو، نږدې ده دغه برېښنا. یخطف ابصارهم، دومره تیزه برېښنا وي، پړک وي چې وتښتوي نظرونه د دې، نو د نظرونو په دې ابصارهم وي، گویا کې دا سترګې وله وتښتي چې مکمل وړاندې کي. خطف په عربۍ کې په تیزۍ سره یو څیز اوچتولو ته وي، لکه دا کارغه چې ټونګه ولګي یو څیز اوچت کړي، دې ته خطف ویل کېږي. یخطفو دا برېښنا دومره تیزه ده چې قریبه ده چې په ډېرې تیزۍ سره دې د سترګو دا نظرونه اوسي. کلما اضاء لهم، هر کله اضاء چې روښانه کي، د اضاء کې ضمیر د برقون ته راځي دی. هر کله چې روښانه کي دا پړک او دا برېښنا، لهم دوی ته څه طریقا لاره، چې کله دا پړک وشي نو لاره ورته ښکاره شي، ځکه تور تم دی څلور طرفونو ته، او شپه ده او تیاره ده او باد و باران دی، لاره ورته نه ښکاري او دی روان دی، د ځان د پناه دپاره ځای ګوري. نو چې کله پړک وشي نو عالم منور شي، نو مشو فیه روان شي دی پای کې، یو څو قدمونه مخکې والي. واذا ازلم، او کله چې تیاره کی دغه برق او دغه برېښنا، چې کله برېښنا ختمه شو بیا تیاره شو، بیا تورتم شو. علیهم په دې باندې قامو دی ودرېږي، ځکه مخکې ته ښکاري نه. نو دا تمثیل دی اصل کې، چې کله د اسلام فتوحات دې ته ښکاره شي نو دې اسلام طرف ته یو څو قدمه والي چې اسلام راوړو، خو چې دې کې ناڅاپه څه حالات راشي، څه سختۍ راشي، نو بیا په ځای باندې ودرېږي، په کفر او نفاق باندې بیا برقرار پاتې شي. واذا ازلم علیهم قامو، او کله چې تیاره کی علیهم په دې باندې، یا کله چې تیاره شي، چې کله لازمي معنا وکړو، نو قامو دې ودرېږي په ځای باندې. ولو شاء الله، کچر الله تعالی غوښتې وي نو لذهب بسمعهم و ابصارهم، الله تعالی به دا برېښنا نورم تیزه کړې وه، الله تعالی به دا تندر په دې باندې راغورځولی و، الله تعالی به دې د سترګو نه دا نظر اخیستی و، الله تعالی به دې د غوږونو دا قوت سماعت اخیستی و. هغه مخکې آیت کې وایي چې د ړونې بند دي، ړونې ړانده دي. اوس وي که د الله تعالی خوښه شوې د دنیا دا ظاهري سترګې به یې هم ړندې کړې وي،
او دا غوږونه به هم بند کړي وو. لذهبه همها بوتلې به وي بسمعهم غوږونه د دي و ابصارهم او نظرونه دي. سمعون مصدر دی په معنی د جمع سره. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې قادر دی. قدیر مبالغه په قادر کې قدرت لرونکې، خو قدیر نه مراد هغه قدرت دی چې هغه د حکمت مطابقي. الله تعالی په هر یو څیز باندې قادر دی، خو د هغه د قدرت او د کارو د حکمت مطابق بې حکمت نه وي او نه د حد نه زیات وي نه د حد نه کم وي. علا کل شین په هر یو څیز باندې قدیر قادر دی، قدرت لرونکی دی. مطلب دا دی چې د الله تعالی د احاطې نه څوک بچ کېدی نه شي او نه د الله تعالی نه څوک بچ کېدی شي. الله تعالی چې کله مو غواړي، که دا منافقان دي او که دا کافران دي، الله تعالی دی په هلاکولو باندې قادر دی. دی کاڼه دي، دی چاړاګان دي او ړانده دي، پس دی نه واپس کیږي حق ته. یا مثال د دې په شان دغه باران دی چې د اسمان د طرف نه وي، پای کې تیارې وي او ګړزارې او برېښنا وي. دیګ دی ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې د وجې د تندرونو نه، د یارې د مرګ نه. او الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو. نږدې ره برېښنا چې وتښتوي نظرونه خپلو، هر کله چې روښانه کړي دي ته لاره روان شي دي پای کې، او کله چې تیاره کړي په دې باندې دي ودرېږي. او که د الله تعالی خوښه شوې وي، همها بوتلې به وي غوږونه دي او نظرونه دي. بېشکه الله تعالی په هر یو څیز باندې قادر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایها الناس، اے خلقو، اعبدو بندگیو کے او ربکم دخپل رب، الذی ها رب خلقکم چی پیدا کریے تاسو، والذین من قبلکم او آ خلق چی مخکستاسنو، لعلکم تتقون دپارا دی چی تاسو پرہیزگار شے. الذي جعل لكم عرب چې ګرځولې دا ستاسو دپاره الارض ازمکا فراشا بسترا والسماء بناء او آسمان لره چت وانزل من السماء او راورولی دی د آسمان نه ماء اوبو فاخرج به پس راوی ویستلی پا دی پا ذریعی سرا من الثمراتی د میونا رزقن طعام لکم ستاسو دپارا فلا تجعلوا لله پس تاسو مجوڑوی د اللہ تعالی دپارا اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال داری چی تاسو پوئیگے. په دې دواړو آیتونو کې تمام انسانیت او مقصود طرف ته متوجه کوي. مقصود د قرآن نه او مقصود د تمام کائنات نه د الله تعالی د توحید اقرار دی او د الله تعالی بندگی کول دی. مخکې د دریو فریقو ذکر وشو، د مؤمنانو، بیا د کافرانو، بیا د منافقینو. اوس تمام انسانیت ته مجموعی لحاظ سره خطاب کی. که مومنان دی هغوی دی په عبادت باندې په توحید باندې برقرار اوسیږي، استقامت اختیار کی. او کله لا تروسه پورې چا د الله توحید اقرار نه کړی لکه کافرانو،
ناغی د اقرار وکړي او د الله په بندګۍ کې داخل شي. او که چا صرف په ژبه باندې اقرار کړی دی او پړه کې یا اقرار نه دی کړی لکه منافقینو، نه هغوی دې د زړه نه د الله د یووالي او د الله د بندګۍ اقرار وکړي او عمل ته دې راشي. تمام انسانیت ته خطاب دی چې د الله تعالی د یووالي اقرار وکړي او صرف د الله بندګي شروع کړي او الله تعالی سره هیڅوک هم شریک مه جوړوئ. او په دې دعوه باندې الله تعالی یو څو لوی دلایل هم قایمي چې الله تعالی زموږ نه مطالبه ولیکي چې د الله بندګي وکړئ او د بل چا مه کوئ. نو څه دلایل پای باندې قایمي. یو دا چې الله تعالی تاسو پیدا کړي یې، ستاسو محسن دی او تاسو یې موجود کړي یې، او ستاسو آبا و اجدادو چې څومره دي هغه ټول هم الله تعالی پیدا کړي وو. نو ته یې وجود ته راوستې، د نش نه یې هست کړې، نو دا یو لوی احسان په تا باندې وشو. او الانسان عبد الاحسان، انسان د احسان غلام دی. نو د الله تعالی د یووالي او د بندګۍ اقرار ځکه وکړه. بل دنیا ته چې راوستې نو بې یارو مددګار یې پرې نښودې. ستا د زندګۍ د تېرولو دپاره چې څومره ضروریاتو او څومره سامان دي هغه ټول الله تعالی برابر کړي دي، مهیا کړي دي. د انسان د ژوند تمام ضروریاتو هغه الله تعالی په دنیا کې او په دې کائنات کې موجود کړي دي. نو د هغې هم ذکر کړي چې اسمان او ځمکه او باران او د هغې په ذریعې سره قسمه قسم میوې دا ټول مونږ ستاسو لپاره پیدا کړي دي، خو تاسو مونږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یې. یا ایها الناسو خطاب عمومی دی. د قرآن کریم خطاب کې او د نورو کتابونو په خطاب کې دا فرق دی. تورات شریف او زبور شریف او انجیل شریفو ای چې خطاب کې نغوی یا اهل الکتاب او یا بنی اسرائیلو، هغه صرف خپل قوم ته خطاب کی، بنی اسرائیلو ته. قرآن کریم یا ایها الناس وایي. قرآن کریم دانوی چې یا اهل مکه و یا اهل مدینه او یا اهل العرب. قرآن کریم یو خاص قوم، یو خاص خاندانو او یو خاص ملک او یو خاص علاقه نه مخاطب کی. تمام انسانیتو یا ایها الناس اے خلقو. قرآن کریم عالمی کتاب دے، دا عربو کتاب نه رہے صرف د مکی والو صرف د مدینی والو نه. یا ایها الناس ہوئے عمومی خطاب کی. نبی علیہ السلام عالمی نبی دے او آخری نبی دے. د بنی اسرائیل و انبیاء کرام علیہم السلام صرف بنی اسرائیل تو، او نبی علیہ السلام بنی اسرائیل او بنی اسماعیل او تمام انسانیت ته دے. نوائی یا ایها الناس اے خلقو. هغه خلق هغه زمانه کې موجود دی چې کله دا قرآن نازلې دو او تر قیامت پورې چې څومره خلق را روان دي هغه ټولو. او یا ایها الناس کې خطاب صرف او صرف انسانانو ته نه دی، اگر چې الناس انسان ته وي انسانانو ته، خو په دې دعوت کې ورسره جنات هم شامل دي. یعنی یا ایها الناس والجنو، اے انسانانو جناتو ټولو ته دا خطاب دی. جنات د انسان سره تابع دي، چونکه نبی علیہ السلام د انسانانو نو حالانکه را لېږلی شوي جناتو تم دی، خو جنات تابع دي د انسانو. لکه څنګه چې قرآن کریم کې د نارینو ذکر ډیر دی او احکامات اکثر نارینو ته شوي دي، خو په دې کې ورسره زنانه داخلي دي او شاملې دي. دقه رنګې قرآن کریم خطاب خو انسانانو ته کې، خو پکې ورسره جنات هم داخل دي. نو وایي یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم، بندگیو کې د خپل ربو. اعبدو د عبادت نه دی، او عبادت غایت خضوع او خشوع ته ویل کېږي، یعنی حد درجه عاجزي کول او انکساري کولو. اعبدو بندگیو کې عبادتو کې. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې قرآن کریم کې چرته مو اعبدو راشي نو په معنا د وحیدو سره، په معنا د توحید سره وي.
اعبدو اے وحدو ربکم، خپل رب یو امنه او خپل رب یو غنه او د یووالي اقرار وکړي او هغه سره بل څوک په دې کې مه شریک کوئ. یا اعبدو یعنی دعوه، راوبلئ خپل ربو. قرآن کریم چې کله دا خبره کوله هغه وخت کې پر روی زمین کې چا د کاڼو بندګي کوله، چا د ونو، چا د اسمانو، او چا د نور، او چا د سپوږمۍ، او چا د ستورو، او چا د اورو. د هر چا یو خپل ذهنو. قرآن کریم نه، صرف او صرف اعبدو ربکم، بندګي وکړئ د خپل ربو. او ابو سعود وی واطیعوا، وحدو واطیعوا، د الله د یووالي اقرار وکړئ او د هغه اطاعت وکړئ، د هغه فرمان برداري وکړئ. ربکم الذي، د رب خپلو، د الله تعالی په تمامو صفتونو کې رب روړو. وی ولې د خپل رب بندګي وکړئ؟ هغه ستاسو پرورش کوونکی دی، هغه تاسو موجود کړي او د موجودوالي نه بعد ستاسو تربیت او پرورش، نشونما او حفاظت کوي ستاسو. ربکم الذي، د رب ستاسو، الذي هغه رب، خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي. د الله تعالی په صفتونو کې یو صفت خالقم دی. الله تعالی تاسو پیدا کړي. خلق په عربی کې ایجاد الشیء، اختراع الشیء علی تقدیر و تسویه، یو څیز موجودولو او په یو اندازې سره او په یو ترتیب سره برابر موجودولو، دا نه چې بې ترتیبه. الله تعالی تاسو پیدا کړي نو په خپل هیئت او په خپل شکل کې او په یو خاص تناسب سره، په یو خاص اندازې سره. خلقکم چې پیدا کړي تاسو. او من غیر مثال سبق، نو په خلق دام یو مسله پکاري چې مخکې نه څه نقشه او مخکې نه څه نمونه نه وه. الله تعالی بغیر د څه نقشې نه او بغیر د څه نمونې نه خلقکم پیدا یې کړی تاسو. نو خلقکم پیدا کړي تاسو. دا د الله تعالی یو لوی احسان دی چې انسان له وجود ورکو. د انسان نام و نشان نو، ماده نه وه، الله تعالی دی موجود کو، د نشنا یہ موجود کو هست راوستو. نو خلقکم پیدا کړي تاسو. دې سر رد شو په هغه خلقو باندې چې هغوی وی چې د انسان پیدا کوونکی نه به د عالم او د کائنات خود به خود دک شانتې را روان دی لکه دهریه. نو وی نه، الله تعالی موجود کړي تاسو، پیدا کړي تاسو. والذین من قبلکم، او هغه خلقو، یعنی وخلق الذین من قبلکم، او پیدا کړي دي هغه کسان من قبلکم چې مخکې ستاسو نو. تاسو یې پیدا کړي او موجود کړي. او ستاسو نه مخکې چې څومره خلق دی، دا نه چې صرف ستاسو پلارانو، نه، د دې موجوده خلقو نه مخکې چې څومره خلق په انسانان په دنیا کې راغلي دي هغه ټول یې پیدا کړي دي. نو والذین من قبلکم، او هغه خلق چې د مخکې ستاسو نو. خلقکم یې مخکې کو او والذین من قبلکم یې رستو کو. الان کې د مونږ نه چې کم خلق مخکې راغلی دی نو هغې یې مخکې ذکر نه کړو. دی ونه وی چې ګنې مونږ اول اړمني خلق پیدا کړو بیا هم تاسو پیدا کړئ. وی مونږ تاسو پیدا کړی او هغه خلق هم چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي هغه مونږ پیدا کړي دي. وی وجه دا ده انسان چې څه ویني مشاهده کوي په دې ښه پوهېږي. انسان په دې خپل ځان هم ښه پوهېږي او مخامخ خلکو باندې هم ښه پوهېږي. نو هغه ځکه مخکې ذکر وکړو. او چې کوم د مونږ نه مخکې تیر شوي دي او چونکې زمونږ مشاهده کې زمونږ مخې ته نه دي، نو که چېرې صرف هغه خبرې کړې وې نو انسان به پرې ښه نه پوهېده چېرې څنګه یې پیدا کړي دي او څوک وو، کوم ځای کې وو. او دا موجوده خلک چې مونږ ته ښکاري نو دا د انسان په مشاهده کې دي او د انسان بصیرت او علم په دې باندې زیات دی. نو خلقکم یې مقدم کو چې تاسو یې پیدا کړئ او ستاسو نه مخکې چې څومره خلق او څومره انسانان هغه ټول من قبلکم د مخکې ستاسو نه. دا ولې لعلکم تتقون، د پاره دی چې تاسو پرهیزګاره شئ. هغه د صورت په شروع کې چې ویلو هدی للمتقین، دا کتاب د متقیانو د پاره هدایت دی. هغې طرف ته اشاره وکړه چې متقیان او پرهیزګار به څنګه جوړېږي چې کله د خپل رب بندګي وکړي
او د خپل رب د یووالي اقرار وکړئ او صرف د هغه بندګي شروع کړئ، نو تاسو به متقیان شئ. لعلکم تتقون د پاره دی چې تاسو پرهیزګار شئ. او یا د تتقون معنا د پاره دی چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه او د تیار کړی شوي اور نه. دواړه معنی صحیح دي. لعل په عربی کې د امید د پاره او توقع د پاره راځي. ان د یو کار د کېدو امید دی چې وبشي او توقع یې وي، خو یقین پکې نه وي. خو کله چې لعل د الله په کلام کې راشي نو بیا معنا یقین وي. یعنې دا نه چې کنې امید دی چې وبشي، نو جانب مخالف خدا ر کېدی شي ونه شي. نو الله تعالی چې کله وعده وکړي چې داسې امید دی، د امید معنا قطعي او یقیني خبره ده چې تاسو د الله تعالی د یووالي اقرار وکړو، د هغه بندګي شروع کړه، نو یقیني خبره ده چې تاسو به د الله د عذاب نه بچ کېږئ او تاسو به یقینا پرهیزګار شئ. لعلکم تتقون، یقینا تاسو به پرهیزګار شئ او یقینا تاسو به د الله تعالی د عذاب نه بچ شئ. الذي جعل لكم الارض، د الله تعالی په توحید باندې یو څو دلایل قایمي. یو دلیل خدا وکنه چې تاسو یې پیدا کړئ او تاسو مشران آبا و اجداد پیدا کړو. او بل الذي جعل لكم الارض، الله تعالی چې تاسو پیدا کړئ دنیا ته راوسته، نو تاسو ر زندګي او د بقا د پاره ساو سامانم قائم کو. آی کړم باندې خبره الذي جعل لكم الارض، انسان اوسېدل پزمکه باندې کی زیات واسطه د انسان زمکه سره ده. سار او ماښام شپه او ورځ د انسان پزمکه باندې تیریږي، ګرځېدل او سملاستېدل پزمکه باندې دي. د زمکې ذکر مخکې وکړو. بل دا چې انسان راځي نو لومبې زمکې ته راځي او لومبنی انسان په زمکه باندې جوړ شوی دی. حضرت آدم علیه السلام د عرفات میدان کې په وادي نمره کې د مازیګر او د ماښام په منځ کې د جمعې په ورځ باندې د حضرت آدم علیه السلام پیدایش شوی و. نام په ځمکه باندې شو چې دا ډانچه تیاره شوه، نو بیا بر اسمان ته او بر هغه بیا جنت ته تللی دی. نو د ځمکې ذکر یې ځکه مخکې وکړو. الذي جعل لكم الارض، هغه رب جعل په معنی د سیره ګرځولې ده، لکم الارض ستاسو لپاره ځمکه، او یا دا جعل په معنی د خلقه سره بیا یې معنی کو پیدا کړې د ستاسو لپاره الارض ځمکه. قرآن کریم لکم وی دا ارس ګورې ستاسو لپاره شوي دي. که د ځمکې پیدا کول دي، که د اسمان پیدا کول دي، که د اسمان نه باران ورول دي، که دا میوې روباسل دي، نو دا ګورې ارس الله تعالی ستاسو لپاره کړي دي. انسان د کائنات بادشاه دی او انسان د کائنات مخدوم دی او دا تمام کائنات د انسان دپاره خادم دی. که دا ځمکه دا د انسان په خدمت کې لګیا ده او که اسمان دی او که ردی په منځ کې څه دي، دا ټول د انسان دپاره دي. انسان د څه لپاره دی؟ نا خبرې لومبنۍ وکړه چې اعبدو، د بندګۍ دپاره. انسان د کائنات دپاره نه دی پیدا شوی، کائنات د انسان دپاره پیدا شوی دی. دا د انسان کمکلتوب دی چې کم د دره خدمت دپاره لګېدلی و، په هغه خدمت کې دی په خپله ولګېدو. انسان امام و، انسان مقتدي شو. انسان امام و او دا کائنات د انسان مقتدي و. انسان اصل او کائنات نقالو، انسان نقال شو. انسان خبره الټه کړله، په کائنات کې غرق شو، د کائنات کې رک شو. د دې په څیزونو کې داسې رک شو چې خپل رب یې ونه پېژندو، حالانکې دا هر څه د انسان دپاره پیدا و. لکم کې ټوله خبره وکړه وي دا ستاسو دپاره. او دا انسان چې کله ځمکې نه لړو، اخرنی انسان کلمه گو چې عقل لاړو، نو بیا د دې کائنات بیا وجود نشته. بیا به ځمکه ځمکه نی، بیا به اسمان اسمان نی، بیا به نور نور نی، بیا به سپوږمۍ سپوږمۍ نی، بیا به د هر څه تس نس شي، بیا به قیامت قایمیږي. به معلومیږي دا چې ګورئ محور او اصل دارومدار دا ګورئ انسان دی. لکم الارض ستاسو دپاره ځمکه. ځمکه څه ته ویل کېږي؟ اردن. نو تاج العروس والوي کل ما سفلا،
وی هر هغه څیز چې هغه لاندې دی او ته پې د پاسه یې نو دا ځمکه ده. که ته دې ځای کې که د چت د پاسه یې چې ستا د قدمونو د لاندې که نه به دا ځمکه ده. لہذا که انسان په جهاز کې الوزي هم دې په ځمکه باندې دی او که انسان سیارې ته هوت هم دې په ځمکه باندې ستا د خپو د لاندې شون به دا ځمکه ده. دا مونځ په ځمکه باندې راغلی دی. نو خلکو ته اشکال دی دا مونږ چې په چت باندې مونځ کو او یا مونږ په جهاز کې مونږ دا خو ځمکه نه ده. نو تعریف خو تاسو زده کړه که نه هر هغه څیز چې ستا د خپو د لاندې دی نو دا ستا لپاره ځمکه ده، په هغې ته مونځ کولی شي. الارض ځمکه نو څه پیدا کړه فراشن فراش او په معنی د بساط سره بستره. فراش په عربی کې ما یفترشه الانسانو هر هغه څیز ته وي چې انسان یې د ځان دپاره وغواړي د خپل راحت دپاره او د سکون دپاره هغې ته فراش وي. دا فراشن په معنی د مفروشتن سره غوړولې شوې څنګه چې بستره د انسان د آرام او د راحت او د سکون دپاره ده دقرنګې دا ځمکه د انسان د آرام او د راحت او د سکون دپاره ده. بستره په دې معنی باندې ده چې انسان د دې نه فایده حاصلولی شي. د انسان دپاره تکلیف باعث نه ده. ګرځېدل پې آسان دي، سفر کول پې آسان دي، ملاسته پې آسانه ده او دارنګې د خپل ضروریات پوره کول د ځمکې نه آسان دي. کرونده آسانه ده، اوبه ترې نه روباسل آسان دي، هر یو کار د ځمکې نه آسان دی. په دې معنی کې دا فراشن دی. باقی دنیا گول ده او که بیزوی ده او که چوکور ده. د قرآن کریم دې خبرو سره څه کار نشته او د مشاهدې خبرې دي. قرآن کریم صرف دا خبره کوي چې ځمکه دومره غټه ده او لویه ده او فراخه ده چې تا ته پې ګرځېدل هم آسان دي، تا ته پې سفر کوم آسان دي او د دې نه هر قسم فایدې حاصلول ستا دپاره آسان دي. دا چا وکړو؟ دا الله تعالی وکړو. قرآن کریم نه د ساینس د تصدیق دپاره راغلی نه تکذیب دپاره راغلی دی. دا ځان له امور دي. والسما و اسمان لره بناء چتو. اسمان ستاسو لپاره یو چت دی. بناء معنی ای سقفنو. بنا اسی آبادی ته وي. نو آبادی خلک کله کې چې رپاسې به چت وي آبادی مکمل شو. چې د کم آبادی رپاسه چت نی نو دا آبادی نیمګړی دی. الله تعالی دا کائنات یو کمره او یو کور جوړ کړی دی. نو پای کې چت هم اچولی چې هغه اسمان دی. دی آسمان د تمام کائنات نه احاطه کړې ده. انسان که هر خوا لاړ شي د آسمان به خامخا ورته ګیر چاپیر ویني او د انسان نه تو شوی دی. وانزل من السماء او نازل کړي د اسمان نه او راویې ورولې د اسمان نه. من السماء نه مراد من السحاب دی د وریځې نه. ماء اوبو الله تعالی د اسمان نه اوبه نازل کړي د وریځو نه. دا اوبه د انسان دپاره حیات دی بلکې د هر یو څیز دپاره حیات دا اوبه دي. که انسان دی او که نباتات دي او که اشجار دي او که حیوانات دي د اوبو سره دی حیات دی. د دې هر یو ژوندي څیز وجود هم په اوبو سره شوی دی. یا د نطفې نه او یا د چې د دې ژوند چې برقرار دی دا هم په اوبو سره که اوبه نی نو بیا انسان او یا د حیواناتو ژوندي نشي پاتې کېدی. نو وانزل من السماء الله تعالی ټیم په ټیم اوبه راوري. داسې ونه کړو چې د هر انسان د تمامې زندګۍ اوبه الله تعالی په یو ځای راولي چې به ځان سره سټور کړه ځان له جمع کوه بیا یې استعمالوه. د انسان 90 کاله 80 کاله 100 کاله زندګي ده. دی ورته ونه وي چې څنګه پیدا کېدې غوږونه مې درکړو چې څنګه پیدا کېدې لاس خپې مې درکړو نو دا ستا هغه اوبه دي ځان سره جمع کړه. څونه ګرانه به وه. اوس الله تعالی ټیم په ټیم باندې الله تعالی اوبه نازلي او چې نازلې شي نو ځمکه یې ځان ته راکاږي سټور یې کړي او بیا ته ټیم په ټیم ځان له روباسي. فاخرج به پس الله تعالی راوباسلې د اوبو په ذریعې سره. دا با د پاره سببیت دی. د اوبو په ذریعې سره الله تعالی راوباسلې من الثمرات میوې رزقن طعام او خوراک لکم ستاسو لپاره. بیا لکم وي دا میوې چې موږ روباسلې دا هم ستاسو لپاره دي. دا ټول نظام ستا لپاره لګېدلی دی. من الثمرات دا د دې رزقن دپاره بیان دی. یعنې رزقن کائنا من الثمرات الله تعالی راوباسي دغه اوبو په ذریعې سره رزق او طعام. رزق النصیب او الحظ ایسی ته ویل کېږي.
په معنا د مرزوق سره، رزق په معنا د مرزوق سره خوړلی شوي سیدو او داینه فایده اخیستلی شوې. نو رزق دا ستاسو لپاره رزق دی او من الثمرات کې صرف دا میوې نه یادي، غلې او دانې پکې هم یادي. هر یو د فایدې والا سید دا ثمره ده او میوه ده. نو الله تعالی د اوبو په ذریعې سره د ځمکې نه تاسو له قسمه قسم غلې دانې او میوې چې څومره ستاسو ضرورت دي او منافع دي الله تعالی ستاسو لپاره راوباسلو. نو فلا تجعلوا دا فا د پاره سببیت دی چې دا دومره څه الله تعالی ستاسو لپاره وکړو، تاسو یې پیدا کړئ، ستاسو مشران یې پیدا کړو، ستاسو بقا او د ژوند تمام ضرورت برابر کړو. نه آیا اوس هم هغه رب د دې حق نه لري چې دغه بندګي دې وکړی شي او هغه سره بل څوک دې شریک جوړ نه کړی شي؟ نو فلا تجعلوا لله، پس تاسو مه ګرځوئ، یعنې مه جوړوئ. فلا تجعلوا، پس تاسو مه جوړوئ د الله تعالی دپاره اندادن شریکانو. انداد جمع د ند ده. ند په عربی کې مقابل ته وي، همسر ته او برابر ته وي. نو د الله تعالی برابر خو څوک هم نشته، یو مخلوق هم د الله تعالی برابري نشي کولی. نو قرآن کریم اندادن ولی وي، دی ولونی چې ما سره خپل شریکان مه جوړوئ. نو وی دا تحکم دی اصل کې، وی دا د کافرانو پر یو قسم خندا کول دي چې مړه خپل ځان ته وګوره او د خپلو معبودانو ته مو وګورئ. دا تاسو رالی او الله سره برابر وي، دا هم لا د عقل خبره ده. نو ستاسو په عقل باندې څه وشو؟ یو بېجان څیز او چې خپل ځان نشي بچ کولی هغه ته رالی او الله تعالی سره برابروي. وی دا یو قسم خندا د دې پورې پیښې دي پورې او د دې په عقل باندې افسوس دی چې مړه د خپل عقل ته مو وګورئ او سمج ته مو وګورئ. مه جوړوئ د الله تعالی لپاره اندادن شریکانو. اندادن جمع روړه انسان ته چې انسانه که دغه یو رب د بندګۍ اقرار دی ونه کو نو ګورئ په دنیا کې به دومره معبودان دله جوړ شي چې شمارلی به هم بیا نه شي. دنیا کې به دومره معبودان شي بیا د هغه یو رب د بندګۍ که اقرار دی ونه کو نو بیا خو چې تا ته سم ښکاري بس هغې ته به بیا خپل رب وایي. لکه څنګه چې دنیا کې داسې خلک هم تیر شوی دی چې هغې ته به کم یو څیز ښه لګېدو په نظر به یې توله وي دا زموږ معبود دی، که اوبه به یې په نظر خیرلی وي دا اوبه معبود دی، که په لاره به یو کاڼي ولیدو کاڼي به مزیده وي دا زموږ معبود دی. چې چا څه ته وکتل بس یې معبود جوړ کو. نو فلا تجعلوا لله اندادا، پس تاسو مه جوړوئ د الله تعالی لپاره اندادن شریکان امثالا وانتم تعلمون، او حال دار چې تاسو پوهیږئ، یعنې تاسو پوهیږئ چې خالق الله تعالی دی، تاسو پوهیږئ چې صانع الله تعالی دی، او تاسو پوهیږئ چې الله تعالی سره په دې کائنات کې څوک شریک نشته. نو سره د علم او سره د پوهې سره د عقل دا کار ولې کوئ؟ ای خلکو بندګي وکړئ د خپل رب، هغه رب چې پیدا کړي یې تاسو او هغه خلکو لره چې مخکې ستاسو نه وو، دپاره دی چې تاسو پرهیزګاره شئ. هغه رب چې ګرځولی یې ستاسو لپاره ځمکه بستره او اسمان لره چتو او نازل کړي د اسمان نه اوبه، پس راویوستلې دې په ذریعې سره د میوو نه رزق دپاره لکم ستاسو لپاره، پس تاسو مه ګرځئ د الله تعالی دپاره اندادن شریکان او حال دا چې تاسو پوهیږئ.